او دویم په هغې کې رمضان المبارک دی. رمضان المبارک دا کومه روژه چې انسان نیسي نو دا به هم د قیامت په ورځ باندې سپارش کوي چې کریم ربه دا انسان ما په دنیا کې د خوراک او د څښاک نه منع کړی و، ده به خولې ته اوبه واچولې اودس به یې کوه، اوبه به یې تېرولې نه واپس به یې توکلې، غسل به یې کوه خولې ته به یې اوبه واچولې هغه به یې تېرولې نه. نو زما یې خیال ساتلی دی کریم ربه په دې ورځ باندې د دې انسان خیال وساتي او د ده په باره کې زما سپارش قبول کړي. نو چې مونږ د رمضان دپاره تیاری وکړو، د رمضان المبارک د دې میاشتې خیال وساتو، په دې کې عبادت ډېر وکړو او دغه شان د قرآن تلاوت پکې ډېر وکړو، د قرآن د احکاماتو پکې خیال وساتو، د روژې چې کوم حقوق دي د هغې خیال وساتو، په دې کې د بغض نه، د حسد نه، د الله د نافرمانۍ نه د دې نه ځان محفوظ کو او د الله رب العزت رضا چې دی نو په دې کې